نو چې څوک دا آواز کوي میرا جسم میری مرضی زما بدن زما مرضی، دا جمله غلطه ناره ده. د ښځې حقوق منګم منو، د ښځې حقوق د ټولو نه زیات اسلام ورکړي دي. د اسلام نه مخکې ښځو سره ناروا سلوک کېدلو، د اسلام نه مخکې ښځې یو زناور ګڼل کېدلو. چا به ورته جانور ویلو، چا به ورته زناور ویلو، چا به ورته شیطان ویلو، چا به ورته بلا ویلا، چا به زنده درګور کولې، ژوندی به په ځمکه خښولې، چا به وله میراث کې حصه نه ورکوله، چا به یو بنده د دنیا نه ګڼلو چې خاوند به مړ شو په اور کې به ستی کوله. اسلام رالو، اسلام ښځې له یو بهترین حقوق ورکړه، بهترین حقوق یې ورکړه. بعضې کارونو کې ښځې له دومره عزت ورکړی چې د سړي نه هم زیات عزت ورکړی. بیا ښځه ولې دا اعلان کوي چې زه د سړي برابر کېږم؟ موږ ویو تا ته د سړي نه هم بعضو ځایونو کې زیات عزت درکړی شوی دی. دا خو ته په اسلام اعتراض کې، ته په دین اعتراض کې، ته د اسلام په حقانیت باندې اعتراض کې، ته د پاکستان په قانون په آئین باندې اعتراض کې، ته د پاکستان چې کوم مشران دي په هغوی اعتراض کې. زما بدن زما دے، راشه قرآن نه تپوسو کا قرآن سوئی. قرآن وی پیغمبر تا اے زما پیغمبرا دا اعلان اوکا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. زما ټول منزنا، زما ټول عبادتنا، زما ژوند، زما د مرګ نه بعد زندگی، دا ټول چې کوم دی د الله د رب العالمین دا. وبذالک امرتو، په دې خبره باندې ما ته حکم شوی دی زه به شرک نه کوما او زه به دا خبرې ته سر ږدما. نو زمونږ بدن د الله دی، زمونږ ظاهر د الله دی، زمونږ باطن د الله دی. تر دې پورې انسان ته ګوره الله څومره شرافت ورکړی دی، او دا انسان بدن ټول هر څه د الله دی. الله په انسان باندې خودکشي حرامه کړې ده. که دا بدن ستا دی پکار دی چې تا ته خودکشي جایز وی. انسان خودکشي نشي کولی او خپل ځان نشي پانسی کولی. دغه رنګې انسان خپل اعضا بل نشي ورکولی. زما لاس ستا، زما سترګه ستا، دا انسان بل نشي ورکولی. تر دې پورې انسان خپل وینه بغیر د ضرورت نه بل چاله نشي ورکولی. انسان یو ښځه د خپل مور بیبي دا خپل بچی له 2 کالو پورې پی ورکولی شي. 2.5 کالو نه چې غټ شي، یو ساس کې چې د زوی په خوله کې اچوي د هغې دپاره حرام دي. همدغه پی دی، همدی بچی دی. خپل غټ بچی له خپل پی نشي ورکولی، خپل خاوند له خپل پی نشي ورکولی، خپل پلار له خپل پی نشي ورکولی، د خپل بدن وینه بل چاله نشي ورکولی سوا د انتهایی ضرورت نه چې مري یا سخته اپریشن وي. دا ټول حرام دي. نو کم د زمونږ مرضي، زمونږ مرضي نشتا. بیا انسان باندې الله اوقات راولي. الله وی ستا څنګه مرضي ده، ته خو دنیا ته خپل مرضۍ سره راغلی هم نه دی. هغه ورځ دې هېر شوه هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. ای انسان هغه ورځ دې هېرې شوې ستا نوم نشان نو، نه په اوبو کې موجود وي، نه په صحرا کې موجود وي، نه دنیا کې موجود وي، نه آسمان کې موجود وي. ستا خو نوم او نشان هم چا نه پیژانده. ته ما دنیا ته راوړې، تا نه هغه دور هیر شو. او بیا ته ماشوموالي کې رالی محتاج وي، لاس کې د طاقت نو، خپو کې د طاقت نو، سترګو کې د صحیح طاقت موجود نو، لاس دې موجود و څه دې نشي نیولی. لا لک ید تبتش، لاس کې د طاقت نو چې څه دې نیولی وی. لا لک رجل تمشي، داسې خپې دې نه وي چې ته پې ګرځېدلی وی. کم دې طاقت؟ ته خو هر حال کې الله ته محتاج. او بیا چې کله ستا دن بدن غټېدلې، ستا په خپل عمر باندې طاقت نشتا، په خپل ماشوموالي دی طاقت نشتا، لاړې غټ شوې. تا دا طاقت نو چې ته جنۍ پیدا کېږي که الګ پیدا کېږي. کومه جنۍ غواړي چې زه جنۍ پیدا وې؟ بعض وخت یو الګ دا غواړي چې زه جنۍ پیدا وې. نه نه، دا د بل چا مرضي ده. دا ستا بدن په اول ورځ ستا طاقت نو، چې ماشوم شوې ستا طاقت ختم، ته بل ته محتاج. بیا غټ شوې ستا طاقت ختم، د ماشوموالي طاقت دی ختم. بیا واپس بوډا شوې، بیا دې طاقت ختم. بیا آخره کې د مرګ پنجې تا کې خښې شوې. اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. بیا چې مرګ در کې خپلې پنجې خښې کړلې، ستا بدن و ستا مرضي نه وه او ته د دنیا نه لاړې.
تا نه غوښتل، تا ویل د لور واده کول دي، تا ویل زه دویم واده کوما، تا ویل زما بچې به غټ شي، تا ویل زه به دا به دفتر ته زما، زه به کور جوړوما، زه به بلډینګ جوړوما، زه به ترقي کوما. ستا په ټولو ترقۍ باندې اوبه رالی او تی خپل مرضی ته پرې نه غوستي. انسان په خپل ځان باندې څه اختیار دی؟ انسان بیماریږي، څوک غواړي چې زه بیمار یم، زما بدن دی، زما طاقت نشته. انسان مرګ نه غواړي، مرګ پې راشي، زما طاقت نشته. نو دا نعره غلطه نعره ده، میرا جسم میری مرضی. دا نه دی ویل پکار. د ښځو د حق نعره لګول صحیح خبره ده چې موږ له حق پکار دی چې د ښځو حق څوک خوري، شریعت ولا حق ورکو، شریعت ولا څه حق ورکو؟ اسلام ښځې له حق ورکړی دی چې کله ماشومه وي پلار حق په پلار باندې دی، چې کله غټه شي حق په رور باندې دی، چې کله د واده قابل شي حق په خاوند باندې دی، چې کله خاوند مړ شي حق په بچو باندې دی او په زامنو باندې دی.